أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. سورة البقرة سلور پنځوستم نمبر آیات. بنی اسرائیلو په باره کې د بنی اسرائیلو سرکشۍ او د بنی اسرائیلو باندې انعامات هغه ذکر کوي. تاسو اولو د بنی اسرائیلو واقعه اورېدلې وه چې بنی اسرائیل کله دریاب نه پورې وتل، موسی علیه السلام نه سوال وکړو چې الله ته ووایه چې موږ یو کتاب راکړي، یو دستور راکړي چې موږ په هغې باندې چلیږو. موسی علیه السلام د الله نه دعا وکړه، الله ورته کوه طور ته لاړ شه، هلته چې دی نو چله وکړه، روژې ونیسه، بیا به تا ته کتاب میلاو شي. موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو، وروسته یې قوم ولګېده او سخی یې جوړ کړو د سرو زرو سامري، او د جبریل علیه السلام د آس د خپې د لاندې خاورې راواخیستل او د سخي په خوله کې واچول، هغې سخي اوازونه شروع کړو، بې بې کولو، او قوم ته یې وویل چې موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو، خدای دلته پاتې شو، نعوذ بالله. نو قوم درې ډلې شو، یوه په ځای پاتې شوه او یوې د سخي عبادت شروع کړو، بله چې و نو هغې سخي عبادت هم نه کو بلکې دوی منع کول هم. چې کله موسی علیه السلام چله وکړه، کتاب ورته میلاو شو، واپس راغی، نو جبریل علیه السلام ورته په لاره کې وي ستا قوم داسې کار کړی دی. چې راغی په غوسه کې و، قوم ته یې داسې څه کړی دي؟ نو قوم ورته وي چې مونږ غلطي کړې ده، مونږ معاف کړه او الله نه زموږ دپاره معافي وغواړه. موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړ، الله ورته وفرمیل چې د دوی معافي دا ده چې دوی به یو بل وژني. کومه ډله چې دا شرک هم نه ده کړی او دا دوی منع کړی هم دي، دا به معاف کړمه، دا خو ګناه کړې نه ده. او دا کم چې غلی ناست و چې نه یې په خپله شرک هم نه و کړی، دوی منع کول هم نه، دغه ډله به ولګي او دا چا چې شرک کړی دا به مړه کړي. فقتلوا انفسکم، بیا به چې کوم ده ستاسو د عند بارکم توبه خپل دربار کې قبوله کړم، دغه به توبه بله بنه. د هغې نه پس بیا دا واقع تېره شوي، دا خو مختصر مې دغه. بیا موسی علیه السلام چې کله د قوم ورته وویل چې تا چې کوم کتاب راوړی دی نو دا ډېر سخت حکمونه دي په دې کې، ځکه بني اسرائیل دا جنجال قوم سرکشه، نو په تورات کې بعضې حکمونه ډېر سخت ومو، نو دا ډېر سخت حکمونه دي او دا موږ نه منو، دا ځان نه موږ ته وایي الله دا نه دي ویلي. موسی علیه السلام چې ته مه مانې، یقین نه کوې، تاسو مه مانې، یقین نه کوئ، زما سره کوه طور ته لاړ شئ، د الله خبرې به پخپله وورئ. نو منبرانو د قوم را راغونډ کړه او یا کسان یې بوتله مشران په قوم کې، او بیا هلته اعتراض یې وکړو چې دا خو الله پاک نه دی، دا خو ته غر نشه ده، تا چې څوک کېنولی ده، مونږ د هغه د هغه وازونه راځي، مونږ ته خپل الله په ښکاره وښیه. نو موسی علیه السلام رب الله ولګېد او دا ټول یې هلاک کړه، هلته مړه یې کړه. بیا موسی علیه السلام سوال وکړو چې الله ته به قوم د څه جواب ورکړم؟ دا قوم خو زما نه ټول انکاري شي، ته بس ملامته به ورته شم، دا قوم را ژوندی که دا ناپوهه دي، نه پوهېږي. بیا الله را ژوندي کړه، واپس کلي ته راغلو، میدان ته ته چې راغله، نو وایي چې دا خو د الله کتاب دی، مونږ منو، او الله هلته مونږ سره خبرې وکړې موسی علیه السلام سره، بالکل دا کتاب د الله دی او دوی چې کومې خبرې د الله دي، او الله وایي چې بعضې خبرې پکې سختې نه شي کولی، چې خیر ده مه کوئ. موسی علیه السلام ته پکې کوم دی راغلی؟ دا خو پکې الله نه دی ویلي.
والله پاک د کوهتو دغه روغ چوت کوری وړه د دوی په سرونو له پاسه ودروي منې که نه منې منو بیا الله غر کې خو دې بیا یې نه منو بیا چوت کوي دا منو دا سرکشه قوم دا بن اسرائیل اصل کې دوی د شام ولا او دوی مصر ته یوسف علیه السلام چې کله مصر ته راغی هغه د یعقوب علیه السلام زوی او کنه نو دا ټول د یعقوب علیه السلام اولاد ته بن اسرائیل وای نو یوسف علیه السلام د خپل پلار او ټول خاندان تاسو مصر ته راشئ نو ټول په کډه باندې راغله مصر ته په مصر کې آباد شو نو د هغې نه سلپه 6 لاکه خلک جوړ شو بیا په دوی کې پیغمبر موسی علیه السلام بیا راغی موسی علیه السلام ته الله کله چې د دریاب نه پورې وتل میدان تحت کتاب ورته میلاو شو نو الله پاک طرف نه حکم راغی چې تاسو لاړ شئ خپل اصل ابایي وطن ته چې اساس اصلي وطن شام او په هغې کې یو قوم د عمالقه نوم دی او هغه تسلط اختیار کړی د اساسو دا کلي قبضه کړی دی د شامو هغو سره جهاد وکړي د خپل وطن ته والی دوی چې ښه ده نو چې لاړل چې کله د هغوی باډر ته ورسېدل د هغه قوم یې ولید هغه ډېر جبار قوم و زورور قوي نو دوی ویرېدله او واپس سیده راله او فذهب انت وربك فقاتل ان هاهنا قاعدون ای موسی علیه السلام ته لاړ شه او ستا خدای دې لاړ شي او دغې قوم سره جنګ وکړي موږ نه شو کولی هغه دومره زورور قوم دی چې هغه سره به څوک جنګ کوي موږ جنګونو والا نه یو موږ به دلته ان هاهنا قاعدون موږ هم دلته ناست یو میدان ته کې الله رب العزت 40 کاله دا ځای په دوی باندې دوی دلته جیل کړه پابند یې کړه د میدان ته کې الله تعالی دلته بناسې نو تاسو په 40 کال دې نه اوس نه وځئ دوی به خپل علاقې ته تلل دوی به میدان ته چې دا 10 میله 9 میله فاصله کې و 9 میله څه میدان یې دې کې 6 لاکه خلک زله پاسه دا دې میدان ته کې ټول چې دی نو پراته وو نو الله پاک دوبه د سهار روان شو ماښام پورې به سفر وکړو چې ماښام ستړی به شو راکوز به شو دمه به وکړو سهار به بیا ځو چې سهار به راپاسېد بیا به قضا کې پراته وو کم ځنه چې به روانې شوي وو بیا به بله روانه شو چې روان به شو تله چې کله به شپه شو دی به ستړی شو راکوز به شول چې سم ناستل به سهار به بیا هلته پراته ول 40 کالو کې دوی دا 9 میله فاصله دی نه مثلا زه به وایم چې دی تندوړه ګمانیار پورې دومره ځای به دا څه خو د ورځې دا خو د 3 غنټو سفر و د غنټې سفر هم نه دی دومره چې کوم دی هغو پاخه په سوارلو په اسونو باندې دومره الله ته دا الله په دا ځای چې دا سره الله دا دغه وکړو چې تاسو دې نه بس نشئ ته جهاد نه کوئ دغه ځای کښېنئ 40 کاله نو تحت ویلی کېږي سرګردانۍ ته پریشانۍ ته دغه ځای کې دوی سرګردان او پریشانه به ګرځېدل 40 کاله په دې میدان ته کې چې دی نو اوبه نه وي د خوراک د غنمو د مثلا داسې د زرغونه به کې نه وه د غنمو چې داسې سبزي مبزي فروټ وغیره په دې کې چې دی نو د آبادي به کې نه وه په دې کې داسې ډېرې ونې هم نه وي بس یو خوښه میدان و نو قوم سوال وکړو چې موسی علیه السلام ته دلته خو هېڅ هم نشته مونږ به خورو څه نو الله سوال وکړو چې مونږ د خوراک بندوبست وکړي نو الله پاک ورته وویل چې تاسو سهار چې پاڅئ تاسو په دې کورونو به خوښه به من او سلوا پرته هغه خورئ من ترنجبین او سلوا دغه مړز بټیر ورته وایي دا مړز دغه مرغۍ وه دا د دانیال چې که د دې په دې بوټي په دې شکل دا ګل چې د دې بوټي په سر باندې کوم ګولي د دې په شکل به ساسیس غوندې کې ورېده او هغه به د سهار دوی راغونډولو او به خپل کورونو کې به یې کېښودو او بټیر دغه سلوا د مړز دا مرغۍ دا به راتلې د کور خوا ته به ناستې وي الوتې به نه دوی به خپل وخت مطابق څومره چې به خوړه شو رانیوي به لالولې به یې ځان به یې سره یې کولې او هغې سره به یې خوړې او دا د ښکلې زندګي ته دومره الله به دومره غټ احسان وکړو بیا وی سوال شکایت وکړو الله پاک وي دلته خو موسی علیه السلام ته دلته خو غرمه دي او سور میدان دی ګرمۍ نه وراته شو الله ته سوال وکړو چې موږ ته بندوبست وکړي نو د ورځې به چې غرمه به سره شو نو وریځ به راغله تکه سپینه نرۍ وریځ به راغله او په دې میدان ته له پاسه باندې به ودرېده د دوی به سایه به یې پیدا وکړه په هغې کې به دوی نو ناست وو بیا یې سوال وکړو دلته خو اوبه هم نشته الله ته سوال وکړو د اوبو ته بندوبست وکړي د تندې نه مړه شو موسی علیه السلام ته الله حکم وکړو د پلانکې ګټې امسا راواچوه 12 قومونه او 12 چینې ورته الله جاري کړي هر قوم خپله چینه چې دی نو هغې نه وبس کړي بیا شکایت وکړو دا زموږ جامې چې دا زړې شوي دي او جامې نشته
جامو پس کو نو موسی علیه السلام ته الله فرمایل چې دوی دغه جامې به دا به زړېږي نه دا مسخا کېږي څلوېښت کاله د جامې نه سخا شوي دي نه زړې شوي دي کم چې ماشومان دي چې هغه لویېږي کم چې ماشوم دا چې غټېږي جامې به سره په خپله غټېږي دا الله خواره کرشمه ښه صحیح ده دا ورته الله وي چې تاسو بدلته ګورئ دا مرغۍ دغه خوراک به جمع کوئ نه ذخیره کوئ به نه بس ماسپښین وخورئ ماښام غم به نه کوئ ماښام نه به تاسو له بیا خوراک راځي ماښام چې وخورئ سهار دپاره به غمونه نه کوئ جمع کوئ به نه د شومتیا هیرس شروع کړه به جمع کوله الله دغه نعمت واغستو دا وي د الله پاک د شپې تیاری وي موږ یو بل نینو او ګرځو خپل چې کوم دی نو هغه خپل ضرورت نشو سره کولی دا سخته تیاری د رڼا بندوبست پکار دی نه ډېوه شته نه لاټې نو الله پاک د رب نه چې دی نو د ستنې په شکل باندې یو اسمان او د دوی په منځ کې چې دی نو یو ستنه غوندې کې ودرېده هغې به د شپې رڼا کوله لکه زموږ دا بلفونو چې نن سبا رڼا کوي قدرتي هغې به رڼا کوله د شپې لکه هغه به خپل هغه چې کوم دی دغه کوو نو الله ورته هر قسمه چې د سهولت هغه ته الله دلته فراهم کو خو دوی سرکشي کوله بیا هم دا میدان ته دا د مصر او د شام په منځ کې یو ځای دی یو میدان دی دې کې دا اوسېدله 40 کاله زندګي چې دوی تېره کړه دا سرکشي او دا بغاوت دا جنجال دا وبکې ډېر داسې یو و موسی علیه السلام په دې قوم کې د هغوی په باره کې چې دی الله پاک چې دی بیان کوي واقعه بلدم شو وشو ته ترجمه واورئ وَإِذْ قَالَ مُوسَى كَمْ وَخْتِ وَيْلْ موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم زما قوم انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم کړی انفسکم په خپلو نفسونو باندې هغه ظلم سو دوی هغه د سخي عبادت کړو باتخاذکم العجله تاسو نیول اوس کې لرا په خدای سره فتوبو تاسو توبه وباسئ الی باریکم په دربار د رب خپل کې فقتلوا تاسو وجنئ مړه کوئ انفسکم خپل ځانونه ذالکم دا ستاسو دپاره خیر لکم غوره به وي ذالکم ستاسو دپاره خیر لکم دا به ډېر غوره وي عند باریکم په دربار د رب ستاسو کې ستاسو د رب مخې ته ستاسو د رب په حضور کې فتاب علیکم پس مهربانه شو الله توبه قبول کړه د دوی نه انه بشک دغه الله هو التواب الرحیم توبه قبلونکی مهربانه دی وإذ قلتم کم وخت چې ووایئ تاسو یا موسی ای موسی علیه السلام چا وي بن اسرائیل ووي لن نؤمن لك هیڅ چرې مونږ خو ایمان او باور او یقین نه کوو په تا باندې لن نؤمن لك هیڅ چرې باور یقین نه کوو مونږ په تا باندې حتی تر دې پورې نر الله چې وینو مونږ الله لره جهرتن په ښکاره بډاګه فاخذتكم الصاعقه ونولا الله دوی لره په تندر سره تندر پر اخلاص کو وانتم تنظرون تاسو ورته قتل ټول مړ کړو موسی علیه السلام د الله نوم سوال کړ چې الله مې ځان وښیه خو دا عشق د وجې نه وي د محبت د وجې نه وي چې الله ته ستا خبره دومره ښکلې دي ته به څومره ښکلی او دوی خو د ګستاخۍ په تور وي چې ستا الله کم دی چې موږ یې وینو چې دا موږ ته دا خبرې کوي نو الله بیا دا کاڼه اخلاص کو مړی کړه ثم بعثناکم بیا الله ژوندي کړ دوی لره من بعد موتکم وروسته د مرګ د دوی نه د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون دپاره تاسو شکر ادا کوئ وظلنا الله مونږ سورې وکړو علیکم الغمامه په دوی باندې وریځې وانزلنا مونږ راولېږو علیکم المنه یا رالیږل مونږ علیکم المنه په دوی باندې من ترنجبین والسلوى مړزانو دا به ډېر مرغۍ کلو خورئ من طیبات د پاکونه پاک رزق ما رزقناکم هغه چې رزق درکړی مونږ تاسو ته وما ظلمونا هغوی ظلم ونه کړو په مونږ باندې بني اسرائیلو ولکن کانو لیکن دوی ظلم وکړو انفسهم په خپلو نفسونو باندې یظلمون ظلم کوونکي وو وإذ قلنا ادخلوا هغه وخت چې مونږ داخله شئ تاسو هذه القرية دې کلي ته فکلوا خورئ منها د دې نه حیث شئتم کوم ځای چې تاسو خوښېږي رغدا فراخا
ودخلوا الباب داخل شي په دروازو د خار باندې سجدن په تابعداري سره سجده کوونکي وقولوا وای حتوه من معافي وکي لفظ حتوه معافي نغفر لكم من بخنو تاسو ته خطاياكم تاسو د خطاياونو د ګناهونو وسنزيد المحسنين او درد چې مونږ بزیاده کو نه کېد نه کو کارو وإذ قال موسى لقومه يا وقت چې موسی عليه السلام خپل قوم ته اے یا قوم زما قوم انکم بشکتا ظلمتم انفسکم ظلم کړه په خپل ځانو نفسونو باندې به اتخاذکم العجل په سبب د نیولو د جوړولو په خدای اسخیلره نو فتوب تاسو توبه وباسئ الی بارکم بدل بار در خپل کې فقتل تاسو وجنیان پسکم خپل نفسونه ذالکم دا کار خیر لکم ورب استاو د فار عند بارکم بدل بار رب تاسو کې په حضور د رب تاسو کې وتاب علیکم بس مهرباني وکړه الله په دوی باندې توبه قبول کړه دوی نه انه بشکا یا توبه په قبول کې استاسو نه انه بشکا د الله التواب الرحیم توبه قبلون کې مهربان ذات ته وإذ قلتم كم وقت ویل تاسو اے بنی اسرائیل یا موسی علیہ السلام لن نؤمن لك هچره مونږ باور نکو پتا باندې یقین نکو حتی تر دې پورې نر الله چې وینو مونږ الله لره جهرتن پخکارا باندې فاخذتكم الصاعقه ونول دوی لره تندر وانتم تنظرون تاسو ورته کتل ثم بعثناكم بیا راجوند کړه مونږ دوی لره من بعد موتکم ورسو د مرګ د دوی نه لعلکم تشکرون دې د پاره د شکر ادا کوي وظللنا سوره وکمونګه علیکم الغمام په دوی باندې واریزه وانزلنا مونږ راول گل مونږ علیکم المن په دوی باندې من وسلوا سلوا کولو خوري من طیبات د پاکونه ما رزقناکم هغه چې مونږ درکو تاسو او ما ظلمون هغه ظلم ونکو په مونږ باندې ولکن کون لیکن هو غوان په خپل ځانونو باندې ظلم ظلم کوونکي وإذ قلنا ادخلوا هغه وخت چې مونږ دخلوا داخل شي هذه القريه دغه کلی ته فکلوا خوري من هذا دینا شام ته حيث شئتم کم احساس خوخيږي رغدن فراخ ودخلوا الباب داخل شي په دروازو د خارباني سجدن پتا بيداري باندې وقولوا واي حتوه لفظ حتوه ما في نغفر لكم من بخنو کو تاسو ته خطاياكم تاسو د ګناهونو وسنزيد المحسنين او درد چې مونږ بزیاده کو نه کېد نه کو کارو لیکو کوونکو سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا